او داسې هم ښکاري چې یعنې په دغه مکمل راپور کې هیڅ داسې کوم علمي بنیاد نشته. اوس که زه خو دلته اروپا کې هغه د اسلام ضد ګوندونه چې دي او یا د اسلام ضد مراکز چې دي تبلیغات چې کوي د هغوی راپورونه هم مطالعه کوم، ګورم چې هغوی څه رقم استدلال کوي او دا باید ووایو چې هغه تر ډېرو نه ډېر کلک دین ستیز اشخاص چې دلته په اروپا کې دي هغوی هم ډېر کوشش کوي چې ډېر دقیق داسې استدلال وکړي او ډېر ښه دلایل راوړي او په هغه دلایلو په اساس باندې بیا دغه نتیجې ته رسیږي چې د یعنې اسلام ښه دین نه دی او دا باید منع شي. خو د دوی استدلال چې ده که نه که موږ د دوی دغه تحلیل سره موافق هم نه یو بیا هم همدغونه کولی سي چې ووایي چې دغه خلک اقلا لږ کوشش کړي دي چې یو رقم علمي او راپور جوړ کړي او تحقیق جوړ کړي. دغسې تبلیغات چې کابل کې کېږي دوی ته خو بیخي هېڅ علمي تحلیل هم نشو ویلی. زه دې ته حیران یم چې دغه ډېر مخور استادان او د پوهنتونونو استادان دي رنګین د اطفار سپنتا خو هم یو ډېر پوه سړی دی او هغه امریکایي نوم یې رانه هېر سول هغه هم د دغه مؤسسې یو مشاور دی هغه هم ډېر زیات تبلیغات کوي دکترا لري په علومو سیاست کې. نو د دوی مشاورین چې دومره غښتلي او پوه خلک دي دوی ولې نه وایي چې والا زموږ تولیدات دومره ضعیف دي زموږ راپورونه دومره کمزوري دي. له دې نه ښکاري چې یعنې دوی اصلا د دوی هدف علم نه ده، تحلیل نه ده، علمي فلسفه نه ده، فقط ډېر په ټیټه سویه تبلیغات او پروپاګند. نور یعنی زه نه پوهېږم چې دې ته نور څه ووایي بل رقم تعبیر ورته نشو ورکولی. همدا ستا خبره ده پیکر صاحب. تاسو وګورئ چې زه د دې یو بلې برخې ته یو لنډه اشاره کوم ښه د دوی دغه کرکې او د دوی جالب ریفرنس چې موږ ته ورکوي په 40مه صفحه کې وایي زرتشت یا زردشت چې په عامه اصطلاح ورته زردشت وایي بودا و کنفوسیوس وایي دا ډېر لوی او عقلا خلکو عاقل خلکو معنا دا داسې برداشت کېږي چې د موږ په اصطلاح علماو لیکوالانو محصلین او ژورنالستان تشویقوي چې که تاسو تعقیب کوئ په اصطلاح فالو اپ کوئ نو زرتشت تعقیب کوئ مثلا بودا تعقیب کوئ کنفوسیوس دین چې ده هغه وایي عقلګراو او دلته چې په کوم بحث چې په اسلام او په معارف کې مثال ورکړل شوی دا د دین ضد ده. نو دلته وګورئ هلته کومه مسله داسې نه ده چې دا یو تجربي مسله ده او هغه هم ډېره سټنډرد او ثابته شوې. په تاسو پوهېږئ په هم اوس خو په طبیعي علومو کې دا خبره ثابته شوه او په اجتماعي کې خو پخوا وایي چې قطعي نه ده هېڅ شی قطعي نه دي هېڅ شی مطلق نه دي. هر ملت هر دولت د خپل نړیلید جهانبیني په اصطلاح بنیادي اساسي فکر چې دوی لري د هغې مطابق عیاروي تر څو خپل راتلونکي نسلونه خپل اولادونه د هغه په بنیاد وروزي او هماغسې شخصیتونه وروزي که اسلام وي اسلامي شخصیتونه که دیموکراتان وي دیموکراتیک سیکولر شخصیتونه که کمونیست وي کمونیست شخصیتونه او که په اصطلاح هندو بودیست وي نو بودیست او هندو شخصیتونه باید وروزي. لیکن زموږ دغه د استراتیژیک مطالعاتو مرکز او د دوی مشرتابو دغه لیکوال په نامه د شهیر سیرت او که څه بلا ده دوی چون پروژه‌ای خلک دي کرایي شوي دي او هدف یوازې دا ده چې تاسو اسلام بدنامه کوي او په ذهنیتونو کې اغتشاش راولئ یو رقم په اصطلاح کنفیوز یې کوي ګډوډ یې کوي بدګمانه یې کوي. نور مهمه نه ده چې دا په څه اساس ولاړ دی که مبنا اساس لري نه لري دا هیڅ مهمه نه ده. بل مشکل دا ده جناب پیکار صاحب چې اوس د افغانستان حکومت او د دوی اروپایي او امریکایي ملاتړي دولتونه کوشش کوي چې هر هغه څوک چې د اسلام او د اسلامي دولت او د اسلام د ارزښتونو نه دفاع وکړي او هغه وایي چې هغه د انساني ستونزو او ناورینونو بحرانونو د حل لاره ده هغه باندې یو ټاپه ولګوي. هغه ټاپه چې ده تفکر طالباني تفکر داعشي. اوس طالبان یو طرف ته سول داعشي تفکر د داعشي تفکر در ټاپه در باندې وي برانډ در باندې وي هم د پرسنوي کې بدناموي هم د په سوشل میډیا کې بدناموي. خلاص غواړي چې ته چوپ شې نور غږ پورته نه کې
او میدان باید خلاص شي سیکولرانو ته ډیموکراتانو ته او دوی باید په اصطلاح هیڅ معنی د دوی په ضد نه وي او دوی چې کولی شي د اسلام او د مسلمانانو او هغه څوک چې د اسلام او د مسلمانانو په اصطلاح دفاع کوي د دوی د مظلومیت د دوی د بیچارهګۍ او د دوی چې هغه ظلم و ناروا په دوی کېږي په دوی باندې باید د داعش ټاپه ووهي او د داعش په ټاپه یې تورن کړي یا یې ووژني یا یې زنداني کړي او یا یې معنوي له صحنې وباسي انزوا ته باید لاړ شي ایسولیشن ته باید لاړ شي نور هغه په رسنیو کې باید مطرح نه وي خلک هغه به غږ یې وانه اوري په سوشل میډیا کې د هغه غږ وانه اوري په لیکلي بڼه د هغه غږ څوک وانه اوري حقایق هغه باید بربنډ نه کړي برنامې د امریکا او د اروپا او د دوی د حکومت چې په افغانستان کې د دوی د حکومت چې د دوی د شوم پلانونه او برنامې باید افشا نه کړي هغه په خاطر د چې اوس دا یو برند یو ټاپه د داعش په دوی وهي تفکر طالباني بل مشکل چې حکومت او د امریکا دولت او ناټول ته په لار اچولی د جنریشن چینج پالیسي په نامه یو پالیسي دوی لري چې 2000 لومړي کال نه تر اوسه مخته وړي جنریشن چینج پالیسي یا د نسل د بدلون پالیسي په دې پالیسي کې څه کوي په دې پالیسي کې متنفذین قومي مشران علما هغه خلک چې د افغانستان د ولس مدافعو د دوی د ارزښتونو د دوی د عقایدو د دوی د فرهنګ د دوی د دین او د خاورې سره د ولس سره خیانت نه کوو ډیری د هغوی خو په مختلفو ټاپو باندې فزیکي حذف کړل هغه نور نشته له هر لوري نه جنګي لور هم حذف کړل یو تعداد نور چې کړل بدنامه یې کړل تورن یې کړه تهدید یې کړه وایي تاسو طالبي فکر لري تاسو د القاعده فکر لري اوس په د اواخرو 2-3-4 کلونو کې د داعش ده تاسو داغه لري دا یې حذف کړل دولتي چوکیو نه وښکل حتی پوز کې په اردو کې په پولیسو په امنیت کې چې یو تعداد جنرالان ډګروالان نور قومندانان چې اسلامي احساسات لري اسلام سره خواخوږي لرله د ولس سره رښتیا مژمنتیا لرله خیانت نه کاو د امریکا او د اروپا د ظالمانه برنامو او پلانونو مخالفو هغه تقاعد ته ولېږل او اشرف غني په ډیر افتخار سره وایي چې دا ما لپاره یوه لاسته راوړنه ده دا ماته لاسته راوړنه ده او هغه یې چې کړه ځوانه یې کړه هغه اقشار هغه ځوانان یې راوستل چې عموما هغه د غرب په ثقافت روزل شوي وو د غرب په فرهنګ روزل شوي وو غربي ارزښتونو ته غربي والیوز ته اعتماد لره هویت لره او د سیاسي اسلام او د اسلام د مسلمانانو د ارزښتونو د باورونو د عقایدو ضد ول هغه یې راوستل هم پوځ ته هم پولیسو ته هم اردو ته هم ملکي ادارو ته او دا سلسله به روانه وي چون ولې امریکا او د دوی حکومت په افغانستان کې غواړي چې دا خنډ لري کړي هر هغه څوک چې د دوی د دغې برنامې ضد وي او په وړاندې معنی وي او دا افشا کوي او ولسونه راویښوي چې تاسو څه کوئ آیا تاسو غواړئ چې خپل تاریخ پرېږدئ آیا تاسو غواړئ سیکولر شئ ډیموکرات شئ اسلام ترک کړئ اسلام پرېږدئ او چې امریکا موږ ډیموکراسۍ ته نه ده پرېږدي دا یې نه په ډاډه باید وایم نو د دې دوه پالیسیو له لارې نه اوس هغه د په تعلیمي لارې نه یعنی د نشراتو له لارې نه مستقیما په اسلامي ارزښتونو او احکامو برید کوي او دا تورنوي چې دا افراطیت ده دا باید له صحنې ووځي له بده مرغه باید ووایم زموږ علما زموږ جهید علما یې ترور کړل ویې وژل ویې ډار کړل مسجونه ورته پرېږدي تهدیدوي یې او یو شمېر هغه د تاسو ولیدل چې ووژل شول یعنی داسې ووژل شول چې معلوم ده چې چا وژلي هلته خلکو مقتدیانو واضح ویلې چې دا چا وژلي چا د دې کې لاس ده چون ولې هغوی د حق خبره کوله هغوی د امریکا برنامې افشا کولې هغوی د اروپا برنامې افشا کولې هغوی د دولت شراکت له اروپا او له امریکا سره افشا کوو هغه یې له صحنې وښکل نو دغه سلسله روانه ده او که د دې سلسلې مخه ونه ډپ نشي د افغانستان ولس مسلمانان رون اندي ژورنالیستان لیکوالان علما متنفذین مشران ایدیو په وړاندې ونه درېږي لرې به نه وي چې په راتلونکي کلونو کې به نور موږ داسې به وي لکه ترکیه کې چې ته به مونځ په اصطلاح په اجازه کوې زموږ ښځه به ټکرایم په اجازه په سره وي ماجد ته به هم که ځو په اجازه باندې به وي که قرآن هم تلاوت کوو هغه به په اجازه باندې وي یعنی اسلام به نور نه وي اسلام به نور له منځه تللی وي او د افغانستان به په فکري په عملي لحاظ داسې وي لکه ځینې اسلامي خاورې چې له بده مرغه ماسې شولې زه تاسو نه دوه پوښتنې لرم اول دا چې تاسو خپل اوس افغانستان کې اوسېږئ سفر کوئ ولایاتو ته هم ځئ تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په عوامو باندې دغسې تبلیغات او دغسې پروژې واقعا ډېر اغیز لري او که نه
ښه دا مهمه پوښتنه ده. لله الحمد چې دا پروژې ډیر اغیز نه لري، ډیر تاثیرګذاري ځکه نه لري چې د افغانستان ولس پوهېدلی ده. موږ ډیر درانه او ژور پاخه علما، تحلیلګران، لیکوالان، خبریالان لرو، قومي مشران، ځوانان لرو چې دوی د خلکو په عامه پوهاوي کې او د امریکا او د ناټو او د افغانستان د حکومت دا شومې برنامې نه دي، د سیکولریستي، دیموکراتیک او د اسلام ضد پلانونه افشا کړي، د دوی مخکې تشریح کړي، د هغو منطق، د هغو بیکګراوند، د هغو هدف، د هغو خطرونه. نو لله الحمد ولس ویښ شوی او زما تمه دا ده چې نور هم ویښ شي او بیداره سي. زما له خبرنګارانو، ژورنالیستانو هم دا خواهش ده چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او درک کې احساس د مسؤلیت دا درک کې چې دا د دوی مسؤلیت ده په هره ممکنه طریقه چې وي، له هرې ممکنې لارې چې وي. زمونږ د ولس، زمونږ د مسلمان ولس ذهنونه واضح کړي د دې ډول برنامو په لار. نو تر کومه چې زه لاسرسی لرم له ولس سره، ولایاتو سره سفر کوم، زم دوی راځي، ورسره کینم، استادانو سره، پانتونو سره، مکتبو سره. الحمدلله چې د دې تاثیرګذاري ډیره کمه ده. که ووایم چې صفر ته نږدې ده، نږدې ده، خو له دې سره سره دا خطرناکه ده. دا خطرناکه ده په اوږدمهاله کې، ځکه دا ډول ذهنیت سازي او اغتشاش، ذهني اغتشاش چې دوی رامنځته کوي، که نن نه وي بله ورځ، بله ورځ، بله ورځ، ځکه د دوی تر شا چې ده دولتونه ولاړ دي. یعنې دا داسې نه ده چې دا د دوی شخصي برنامه ده، دا شخصي نه ده. په دې باندې په لکونو، په میلیونو ډالر دوی مصرفوي او ملاتړ هم غربي دولتونه، امریکا، اروپایي ټولنه، د دوی ځینې سازمانونه، د دوی سفارتونه چې په کابل کې میشت دي او له بده مرغه دا د موږ اجیر حکومت کوي.